أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ ہود آیت نمبر 73، آیت نمبر 74، 75، 76 اور 77 مطالعہ نن رکھو. ابراهیم علیہ السلام سره مکالمه وشوه او ابراهیم علیہ السلام ته دا هم پته ولګېده چې دا فرشتې چې راغلي دي دا قوم لوط باندې دی عذاب ده. اوس الله تعالی هغه مکالمه چې په دې باب کې د ابراهیم علیہ السلام او د فرشتو منځ کې شوي ده، یعنی د الله سره شوي ده، نو د هغې یو انداز پیش کوي. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، کله چې د ابراهیم علیہ السلام زړه نه هغه خوف چې کوم لرې شو، یعنی خوف پیاله خوف خدا هغه ته راغلی و چې یاره دا خو د انساني دي، دا خو په ما باندې لکه دلته عذاب رسي، نو د هغې یو خوف مبتلا شو. خو چې هغوی ورته دا ویلو چې موږ تا ته نه یو راغلي، اور بیا ورپسې مخکې فرمایي وجاءته البشرى، چې د خوف د بعد یوه خوشخبري هم هغه ته میلاو شوه. خوشخبري دې څه شي وه؟ خوشخبري دې دې خبرې وه چې هغه ته د اولاد خبر میلاو شو، او هغه هم په داسې عمر کې چې دغه عمر کې اولاد عموما ختم شوی دی، اولاد پیدایش کوم امید چې وي هغه ختم شوی. نو دې وجې نه الله تعالی دلته کې هغه یو منظر پیش کوي چې کله چې ابراهیم علیه السلام نه هغه خوف چې هغه خپل ځان په متعلق پیدا شوی و، یعنی خپل ځان مطلب د خپل قوم باندې چې هغه ټیم هغه کم علاقې کې موجود و، ځکه چې ابراهیم علیه السلام د عراق نه وتی او بیا ځای په ځای سفر او د فلسطین په علاقې کې آباد شوی. نو دغه ځای کې چې کوم د دعوت چلولو د هغې هم دغسې مخالفتونه، خو دلته کې الله تعالی دا شی چې دا چې څه ټیم د پته ولګي چې نو د هغه خوف کې مبتلا شو، نو هغه خوف د نه لرې شو چې هغوی ورته چې موږ تا طرف ته نه یو راغلي. وجاءته البشرى، دې سرای ورته یوه خوشخبري وکړه، خو خوف هم لرې شو، یعنې هغه یوه خوشحالي وه. بیا چې بله پیغام ورته میلاو شو، دا یوه بله خوشحالي ورته میلاو شوه. لیکن فوراً الله تعالی یایي چې یجادلون فی قوم لوط. اوس ابراهیم علیه السلام ما سره بحث مباحثه چیړ چاړ، یجادلون خو یو جنگ معاملات پیش کیږي چې جنگ خو نه و، خو دلته کې مطلب چې یو چیړ چاړ یو بحث مباحثه ما سره الله تعالی علیه چې ابراهیم شروع کړله. اچھا دلته کې چې کوم لفظ ته یجادلون دا یو داسې دی چې دې کې ډېره یوه مینه یو محبت ته اننه که نه چې لکه اوس ته ما دا ما سره په اوس الله سره خو څوک جنګ نشي کېدی، د پیغمبر شان نه خو دا ډېره مار ده، خو دې کې یو داسې پیار او محبت ده لکه دا پیار او محبت مختلفو پیغمبرانو سره، خو خصوصا یو ځای کې د قرآن کې د موسی علیه السلام او د الله تعالی سره چې کومه کوه طور کې پیله ځل مکالمه ده، هغې انداز هم دغسې ده. الله تعالی هغه ځای پوښتنې کوي چې تا لاس کې څه شی دي؟ موسی علیہ السلام ورته یایي چې دا خو لاش ته ده، او سوال خو صرف دغه عمره ده که نه، نو موسی علیہ السلام ته پکارو چې هغه ورته ویلي چې دا لاش ته ده، مګر موسی علیہ السلام هغه جواب ته دومره طول ویر کو، او د هغې مقصد هغه د خبرو د محبت یو اندازو چې کوم ده
ټایم دا میما د ملاقات او د خبرو د دې ته طول ملاو شي. نو موسی علیه السلام غزه ورته پورا یو سلسله شروع کا چې دا لاشته دا دې سره زه کوم مال مویشي د هغه وایم بوټي وایم هغې سره هغې نه پاڼې راغورځېږي هغه ته خوراک ورکوم بل دې سره داسې ده چې دا زه به ټیک په ځای استعمالوم بیا دې نه دا زه فایدې خلم چې دا زه عشره یعنی داسې څه شی ماته نقصان رکوي نو دې نه زه حفاظت هم کوم داسې هغه جواب ته ډېر طول ورکو حالانکې مختصر جواب و چې یاره لکه موږ غوندې وایم بس دا لاشته ده که نه مګر موسی علیه السلام هغه دورني ته طول ورکونه دپاره یو داسې لفظ داسې هغې ته یې ورکوي چې هغې کې نه د محبت یو پهلو محبت ورکې دغسې یجادل الله تعالی چې کوم لفظ استعمالوي خدا د الله تعالی طرف نه استعمالوي چې هغې کې د ابراهیم علیه السلام سره محبت او د ابراهیم علیه السلام چې کوم محبت الله سره ده د هغې یو انداز پیش کېږي چې دومره محبت او دومره تعلق دی موږ دومره گهره تعلق چې ما سره یو جنگ صورتحال اختیار یو جنگ خو څوک نشي کولی الله سره او نه الله چاته دومره اختیار ورکوي خو دلته هغه لفظ ده هغې کې یو نه یو محبت ده بعضې بن اسرائیلو روایات کې دا راځي چې ابراهیم علیه السلام فرشتو ته دا ویلي چې تاسو قوم لوط چې تبه کوئ که په داسې قومي چې کې د الله یو سنت ده که نه هغه طرف ته چې هغې کې هغه 50 خلک وي 50 کسان وي او د الله بندګانې وي او تاسو هغه بیا هم هغه باندې عذاب راولئ نو هغې ورته ګو چې نه بیا یې ورته ګو چې که 40 دي داسې بحث مبحثه وه نو روایاتو کې دا راځي بني اسرائیلو روایاتو کې چې یاره داسې اختیار یې کړی خو دا د دغه لفظ کم کې څټ ته نه چې محبت پړته د هغې په مقابلې کې ډېر وړیکې شی ده یعنی داسې نه د بحث مباحثه دې ته نه وي دا دراصل دلته کې یو داسې محبت و چې لکه تا ته یو پوره انسان ته دا اعتماد وي چې یاره د چا ته چې څنګه نه هغه ته وي چې نه بھئی دا کار به کوې زه تا ته راغلی دی پر دا ته په کار کوې اچھا هغه څه کې هغه انسان ته پته وي چې دا ډېر لوی رتبې ده او د کار یې ده په لاس کې دی چا بل چا په لاس کې نه ده اچھا دته خو په کار ژیرې پښې ونیسي ورته منات وکړي دا یو اندازې خلک کوي مګر د ده تعلق دومره گهره وي بعضې ټیم کې وایي که نه مړه ته غام ما که هغه ته زه ته شراب وکړه به کار کوي څنګه به نه کوي بیا ورسره دا لفظ کله کله زه دغه پلار مې کوي دا یې موږ انداز ده دغه پلار به کوي دغه پلار لفظ کې سټ ته یې موږ دا یو پیغام وي چې انسان دومره هغه سره ما دومره تعلق ته دومره مانه متاثره ده او د ما خبره هغه غورځوی نه شي نو دغسې کې دا یو جادلونه لفظ چې ده دغه انداز اشاره کوي چې الله یې چې ده ما سره څه وکړي دا چې خبر شو یو جادلونه فی قوم لوط د قوم لوط په باره کې د ما سره جنګ و جدل شروع کو یعنی بحث مبصایر سره شروع کا خدا لکه ما هغه ذکر وکړو د بني اسرائیلو روایاتو د دې قرآن کې د دې څه اشاره نشته هغې نشته بس دلته کې لفظ الله تعالی مختصر کړی چې بس ما سره بحث په بس اوس قوم لوط رانه خلاصوي که نه چې نه وایي زه درته راغلی ته به دا کار خامخا کوې څنګه به نه کوې په ټیټي خو نه به کوې لکه دا انداز دی که نه موږ دغسې ابراهیم علیه السلام خپل رب سره یو دا خلیل الله اچھا دې کې یوه بله خبره ده چې هغه هم مشتده ده پیغمبرانو کیسې وي هغې خپل قوم ته دعوتونه ورکولو او بیا وروستو چې کوم د پیغمبرانو ذکر رسي درې پیغمبرانو دی خو هم دغسې انداز ده چې خپل قوم ته دعوت ورکولو خو د ابراهیم علیه السلام خبره بالکل جدا راغله بالکل بل نمونه راغله او بالکل حالانکې د قرآن ترتیب ډېر بهترین ده خو عام خلکو ته یو داسې چې د دې مطالعه کې هغه به په دې کې سوچ کې شي چې یاره خو د ابراهیم علیه السلام خبره هم دغسې انداز سره راغلې وی چې یاره به قوم ته دعوت ورکول قوم نه منلو وغیره وغیره لیکن دلته یو بل انداز ده دراصل د څومره چې کیسې دي څومره چې خبرې دي هغه دراصل د وخت په مطابق مخاطبین چې کوم دي د قرآن نن دور کې یا دا نه مخکې چې تیر شوي دي په هغه دور کې چې نبي صلی الله علیه وسلم د مخاطبینو مشرکین مکه هغو ته یو پیغام ده پیغام څه ده مشرکین مکه خپل تعلق ابراهیم علیه السلام سره ګڼلو او ځان نه وي چې موږ د ابراهیم اولاد یو یقینا چې د دو نسل چې ابراهیم علیه السلام سره جوړېدلو اسماعیل علیه السلام سره اچھا دی دغه ګمنډ چې کوم د ګمنډ دی دومره اخته کړي و د کې تکبر راغلی و د کې غرور راغلی و د دغه تکبر دغه اولاد هونې کا چې کوم ناته ده دی د هغه بنیاد باندې به دی څه کولو چې ځان بې آزاد ګڼلو او دا مخکې قومونه دی وایي چې بس بغا مکه موږ خو د ابراهیم علیه السلام اولاد یو
او موږ نه مطلب ده چې څرنګې څوک پوښتنه کولی شي موږ خو ډېر خاص یو او بل طرف ته موږ چونکې خاص یو نو زه آزاد یم چې زه حکومت کې څه کوم د حکومت سړی چې وي که نه بیا هغه آزاد وي د ګورې د دنیا بر کې کارونه چې کوي د اوس هم د بار ملک نه ښځې راغلي وي هغه لاړلو کې څوک پوښتنه کوي نه څوک نه چې ته آواز ده نه چې ته میډیا ده هر څه خاموش شو بس ختمه شه خبره که نه نو دا یو انداز ده چې بای زه خو د حکومتي هغو دغه دا دعوت ویل کړی چې زه حکومت سړی نو دغسې دلته کې هم دا مشرکین مکه په ذهنونو کې دا ګمنډ و چې موږ چونکې د ابراهیم اولاد یو موږ خو آزاد خلک یو بلکې دلته کې الله تعالی ورته دی چې نه 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 ته د ابراهیم اولاد خو د ابراهیم ملاک وګوره چې اوس هغه څه کوي هغه هم الله ته دا کوي مخکې راځي چې بیا هغې جواب څه میلاو شو یوه خدا خبره شي ورته چې دا ګمنډ ذهن نه وباسئ دویمه خبره دا چې بعضې معاملې کې کوم مست وي په خپل کارونو کې او یو کینرې کې لږ غونې فاصلې باندې عذاب خوله ورته وي چې ته کړي وي او په دغه دوران کې د الله داسې یو انداز ده چې یوه طرف ته یو قوم طبیعي طرف ته ځي او بل طرف ته بل قوم خپل نسل بړو کوي هغه څه شی هغه د ابراهیم علیه السلام ته خوشخبري وه یعنی ابراهیم علیه السلام ته دا خوشخبري وه چې تا به یو نسل وي او هغې نه به اسحاق تا نه به اولاد پیدا کېږي هغه نه به اسحاق وي بیا به هغه نه یعقوب وي بیا به قرآن کې نور دی بیا به د هغې یوه سلسله وي د پیغمبرۍ و هغه به دنیا کې هغې ته یو اقتدار میلوي د یوسف علیه السلام په بنیاد باندې بیا به د هغې یوه سرات یو طویل مدت رسې به د هغو یوه سلسله چلیږي دا هغه پیغام ده دا چې یو طرف ته تاریخ جوړیږي یو نسل ویچتیږي یو نسل پیلو کیږي بل طرف ته مغه ریزو باندې مغه تاریخ د بل قوم د طبعي اسباب جوړیږي نو دی وجې نه دا خبره دلته کې ایټ شوې ده اوس ورته شي ان ابراهیم لحلیم اواه منیب چې ابراهیم ویلې موږ سره ما سره دا جنگ و جدل کول اوس د ابراهیم علیه السلام هغه بنیاد شي یعنې چې پهله خبره چې ابراهیم علیه السلام ډېر بردوبار ده حلیم یای نرم طبیعت کې یو سنجیده یو بردوبار یو سمجدار یو سوج ووج والا یعنی بېرنګه خبرې نه کون بس هرې خبرې ته خپل ناپ تول خپل سوچ وچار یو خدا صفت ابراهیم بل یی چې اواهن هغه ډېر نرم دل و نرم دل حلیم نرم مزاج ته هم یی چې مزاج کې نرمي ګرمي ورکې نرسي او بل طرف اواهن دا وي چې هغه نرم دل وي نرم دل هغه ته یی چې فوراً زړه کې درد پیدا شي یوه معامله وګوري یو څوک مصیبت کې وګوري تکلیف کې وګوري دته एकदम تکلیف شروع شي دته د خپل هغه تکلیف چې وګوري دا یی کې د ما تکلیف ته دې ته یی چې نرم دلی یی یعنی دویم صفات پکې دا او په ابراهیم کې دریم صفات ورکې دا چې منیب هر معاملې کې الله ته رجوع کوله الله سره به دی الله په پښو کې به پروتو دی الله په دروازې کې به پروتو دا درې صفتونه شي چې دا ابراهیم کې موجود او په دغه بنیاد د قوم لوط فکر شور سره چې د قوم لوط وستبې دا خو عذاب بورسي اوس چل جوړی چې په څه چل باندې زه د قوم لوط خلاص کړم دغه درې وړې خبرې په دې کې موجودې وي یا ابراهیم اوس الله ورته سي او دا خبره ده چې مشرکین مکه ته اوس پیغام ورکوي الله تعالی یا ابراهیم اے ابراهیم اعرض عن هذا منشه دې خبرې نه ودره ته دې خبرې نه ودره بجای خدا فرشتي جواب ورکوي خو لیکن ورسره دی الله تعالی طرف نه ده چې اے ابراهیم اعرض عن هذا دې خبرې نه ودره ده انه قد جاء امر ربک اتا دې رب فیصله رغلی ده دا دې تا دې رب فیصله ده دې خبرې نه رکاو شه د قوم لوط فیصله شوې ده ته چې څومره کوې دلته کې اوس دا شی چې ګوره ابراهیم څومره ما سره قریب و دا درسې قریب و چې ما سره جنگ ته تیار و یعنی جګړه د دوستانې کومه جګړه چې د اعتماد کومه جګړه وي هغې ته تیار و مګر بل طرف ته د ابراهیم خبره هم ده او دا نه مخکې د نوح علیه السلام خبره تېره شوې ده هغې کې هم دا پیغام ده چې جګر ګوشه خپل سترګو مخکې ګوري چې د هغه د جګر ګوشه د هغه خو اولاد د په سترګو په مخ کې ډوبېږي او د خبره نشي منله نه صرف منله نشي بلکې کله چې د الله ته یې نو الله تعالی طرف نه یو قسم ډانټ ورته پرېوځي چې خبردار دلته شئ چې تاسو کوم باغ مولی یئ تاسو څه حیثیت ته ته وګورئ ابراهیم د ما خلیل و هغه دومره خلیل و چې ما سره به د جنګ صورتحال ته راغللو نه زه هغه نه رضا کېده نه هغه ما نه رضا کېده لیکن تاسو څه بنیاد تاسو د ابراهیم اولاد دی
لہذا بیا ما د هغه خبره د قوم لوط په باب کې نه ومنله نو تاسو څه حیثیت ده وانهم آتیهم عذاب غیر مردود اوس الله تعالی ورته دایي چې یقینا چې